بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډز کی تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، صدر مملکت ډاکټر عارف علوي په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلو د انتخاباتو اعلان کړی دی. دغه انتخابات به په دواړه صوبایي اسمبلو کې په 9 اپریل باندې چې کوم دی نو هغه کولی شي. آیا الیکشن کمیشن د صدر مملکت په دغه اعلان چې کوم دی په هغې د عمل درآمد پابند دی او بیا په صوبو کې دغه انتخاباتو اعلان کول د چا ذمهواري ده؟ په دې باندې خبرې اترې کوو. دې سره سره په اسلامیا کالج کې چې تېره ورځ کومه افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې وه، یو څوکیدار د لاسه چې کوم دی یو استاد وژلی شوی و. د هغې نه پس د هغې سی سی ټي وي فوټیج چې کوم دی نو هغه هم نن مخې ته راغلي دي. تفصیلي سی سی ټي وي فوټیج دی، په هغې کې ښکاري چې څنګه دغه دواړو ترمنځ دغه واقعه مخې ته راغلې ده او بیا د هغې نه پس بیا هغه څوکیدار چې کوم دی نو هغه په دغه تیښته کې کامیاب شوی دی، د اوسه پورې گرفتار نه کړی شو. د هغې نه پس د استادانو لخوا د احتجاج دړکه هم ورکړې شوې ده. هغې وایي چې په فوري توګه دې دغه چې کوم ملزم دی نو هغه گرفتار کړی شي. دې سره سره په لنډي کوتل کې هم د بارډر هغه سایډ نه فایرنګ شوی دی او د هغې نه وروستو بیا خلکو د امن په حوالې سره یو مارچ هم کړی دی او د دې سره سره په پېښور کې خلکو د مهنګایۍ خلاف چې کوم دی نو هغه احتجاج کړی دی او دوی وایي چې په هر د پیر په ورځ باندې چې کوم دی د هر ګل په ورځ باندې به دوی دغه احتجاجي کیمپ چې کوم دی نو هغه لګوي او دغه خلک دا غوښتنه کوي چې کوم دغه حکمرانان دي یا زمونږ کوم افسران دي نو هغې ته چې کوم پروټوکول او مراعات میلاو دي دغه دې واپس واخیستلی شي او د خلکو باندې د لږ شانتې رحم وکړی شي. نو په دې ټولو باندې خبرې اترې کوو. زموږ سره چې کوم لومبۍ ایشو ده نو هغه د خیبر پختونخوا او پنجاب د انتخاباتو په حوالې سره ده چې په دغه دواړو صوبو کې صدر مملکت په 9 اپریل باندې دغه انتخاباتو اعلان کړی دی. هم په دې به نظر اخلو. موږ سره د ټلیفون د لارې سینیر صحافي عارف یوسفزی صاحب د ټلیفون د لارې موجود دي. عارف صاحب ډېره مننه موږ له د وخت راکولو. سر که لږ راته دا وایي چې صدر مملکت په دغه دواړو اسمبلو کې په 9 اپریل باندې د انتخاباتو اعلان کړی دی. سر یو خو دې اعلان ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ د صدر مملکت سره دا اختیار شته چې په صوبایي اسمبلو کې انتخابات دي او د هغې اعلان هغه وکړي؟ ارشاد ډیره مهرباني. یو خو په دې باندې زیات چونکې دا آئینی خبرې دي، په دې باندې به د آئین چې کوم ماهرین دي هغوی په دې باندې به زیاته مناسب رای ورکولی شو. خو څومره پورې چې زموږ خپل صحافي علم دی او پوهه ده یا آګاهي ده د هغې په بنیاد باندې موږ دا ویلی شو چې صدر مملکت سره داسې هېڅ قسمه اختیار نشته چې هغه په صوبو کې د صوبایي اسمبلو د تاریخ اعلان ورکړي او دا اختیار بنیادي طور چې کوم د صوبې گورنر دی هغه سره وي او گورنر چې دی نو دا تاریخ به ورکوي د نگران سیټ اپ یا د نگران وزیر اعلی په مشاورت سره به هغوی د یو تاریخ ورکوي. دا د هغوی په پابندي ده. بل آئین موږ ته بالکل دا وایي چې کوم دا نگران حکومت جوړیږي دا د 90 ورځو لس کم 100 ورځو لپاره جوړیږي او دغه لس کم 100 ورځو کې د دوی بل هیڅ قسمه ذمہداري نه وي سوا د دې نه چې دوی د آئین مطابق کوم الیکشن دی هغه د دوی یقیني کړي او هغه الیکشن ته د ماحول جوړ کړي او د صوبایي الیکشن اوس دې وخت کې ضرورت دی پنجاب کې او پختونخوا کې. نو د دې نگران حکومتونو یا دغه ځای کې د گورنرانو دا بنیادي ذمہداري ده چې هغوی حالات الیکشن طرف ته جوړ کړي، صوبې الیکشن ته بوځي او د الیکشن لپاره الیکشن کمیشن ته تاریخ ورواستوي. اوس چې کوم صدر پاکستان تاریخ ورکړی دی دی ته زه صرف او صرف په سیاسي سټنټ په طور ګورم. د دې نه سوا راته هېڅ نه ښکارېږي. د دې نه مخکې تاسو کتل چې صدر پاکستان ډاکټر عارف علوي الیکشن کمیشن ته یو خط لیکلی و او هغه خط چې نو هغه هم سټرانګ ورډ خط و، یعنې سخت الفاظ پکې استعمال شوي او څه داسې چې په هغې کې ماورای آئین تجاوز شي او داسې الفاظ پکې استعمال شوي. نو اوس دا چې کوم صدر پاکستان تاریخ ورکړی دی زموږ په نظر کې دا صرف او صرف پولیټیکل سټنټ دی، یعنې سیاسي حربي دي او په دغه چې کوم په پاکستان کې آلریډي سیاسي کشیده ماحول دی دغه قسمه فیصلې یا داسې قسمه اقدامات چې دی دا هغه سیاسي کشیدګۍ ته یا سیاسي افراطافرۍ ته نوره وده ورکوي، نور زیات سیوا کوي. عارف صاحب پنجاب وزیر گورنر خبره که موږ وکړو نو هغې دا وایي چې دغه اسمبلي خو ما ماته کړې نه ده، ما خو په هغې ساین نه دی کړی. اسمبلي وزیر اعلی چې کوم هغې تجویز را لګلی یا څه ایډوایس را لګلی په هغې باندې خو ما اډو عمل کړی دی. اسمبلي په خپله تحلیل شوې ده. نو زما سره ډو سره دغه شته نه چې زه دغه د انتخاباتو اعلان وکړم. خو په خیبر پختونخوا کې که وګورو نو دلته خو ګورنر چې کوم دی نو باقاعده په هغه سمري باندې دستخط کړی دی او هغه د هغې د دستخط نه وروستو بیا چې کوم دی دغه اسمبلي ماته شوې وه. نو بیا ولې دغه ګورنر خیبر پختونخوا چې کوم دی نو هغه خپل دغه آئیني ذمهواري نه پوره کوي او بیا صدر مملکت چې کوم دی نو هغې ته دغه د مداخلت جواز ورکوي؟
نو ګورې کله پورې چې د پنجاب د گورنر تعلق ته د هدا پورې خداغي موقف بالکل ټیک ته چې په پنجاب کې اسمبلی د گورنر په اختیار یا د گورنر طرف نه په فیصله په بنیاد باندې نه ده شوی بلکې دا غي ټایم برابر شو دا غي په بنیاد باندې پنجاب اسمبلی ماته شوی دا نو تر دغه هدا پورې خو د پنجاب گورنر چې کوم اپلی اخلي نو تر دغه پورې هغه ټیک ته هغه کیس په عدالت کې روان دی دا هم عدالت نه ثابت شي مخې ته براشي چې آیا د گورنر کوم اقدام دی یا دا کوم بیانیه ده چونکه ما اسمبلی ماته کړی نه زه اسمبلی تاریخ نشم ورکولې د الیکشن او بل خو پښتونخوا حکومت ته نو دلته خو گورنر غلام علي د اسمبلی په ماتولو په سمري باندې باضابطه دستخط کړی دی خو دلته تاسو هم دا وایم چې کله په پاکستان کې کله پنجاب اسمبلی وا او کله پښتونخوا اسمبلی وا د دې د ماتولو د پاره یو ویلډ ریزن پکارو یو جایز وجه پکاروا چې صوبایي حکومتونو یو جایز وجه پیش کړی وا گورنران ته چې دا وجوهاتي یا دا وجه دا یو جایز عذر چې کوم دی د هغې په بنیاد باندې موږ اسمبلی ماتولو سفارش کوو نو داسې نه عمل خو موږ په پنجاب کې کتلی دی او نه داسې عمل موږ په پښتونخوا کې کتلی دی بلکې دلته نه ساده سره تللي وو چې د آئین د فلاني شکل لاندې وزیر اعلی ته د حاصل اختیاراتو لاندې تاسو اسمبلی ماته کوي نو یعنی یو جایز چې کوم اصولي یو وجه هغه د پښتونخوا کې پی ټی آی حکومت مخې ته راوړې وه او نه پنجاب کې راوړې وه اوس لږ شیبې وړاندې تاسو وکتل چې د سند گورنر کامران ټیسوري پېښور ته راغلی او پېښور کېدل او هغې دلته یادګار شهدا پولیس لاین ته ورلل او دې دوران کې بیا د گورنر خیبر پښتونخوا حاجي غلام علي نه تپوس شو چې صدر مملکت د الیکشن تاریخ ورکړی دی 9 اپریل تاسو به څه وایي نو هغه وویل چې د الیکشن کمیشن مطابق د الیکشن تاریخ ورکول د صدر مملکت اختیار نه دی نو اوس دا چې کوم د صدر طرف نه کوم خبر راغلی دا یو واري بیا زه وایم چې دا په ملک کې د سیاسي اړیګړي د سیاسي فشار یا د سیاسي چې کوم افراطفري ده د هغې سوا کولو باعث جوړېږي نور زموږ نشي خیال چې په دې قسمه احکاماتو باندې عمل درآمد وشي بل د دې نه وړاندې تاسو کتل چې کله چیف الیکشن کمشنر په عدالت کې پیښ شو نو هغه څو بنیادی خبرې اوچته کړې وي هغه چې ما سره الیکشن کولو لپاره پیسې نشته ما د الیکشن کولو لپاره ما سره سکیورټي نشته نه ما ته لا انفورسمنت فورس سکیورټي راکړي نه پولیس راکړي او ما سره هغه ټول وسایل نشته او د دې نه علاوه یو د مردم شماري خبر راغلی و نو هغه څه بنیادی نکات په عدالت کې اوچت کړیو اوس په دې دوران کې موږ ته ښکارېږي چې صدر پاکستان دغه بیان یا دا کم تاریخ چې دی دا هم د عمران خان په وینا باندې یا د عمران خان دغه سیاست دا دوام ورکولو کوم چې د زیاتره د افراطفري طرف ته ملک بوزي هغې کې دا یو نوې اکشن دی واغستې دو ګورو چې په دې باندې عمل درآمد کیږي یا دې سره نور اړې غړې سیوا کیږي صحیح دی جی ډېره مننه عارف یوسفزي صاحب تاسو خپل نظر چې کوم دی نو هغه موږ سره شریک کړو چې دغه کم د صدر کومه فیصله شوې دوی وایي چې دغه صدر مملکت هغې ته دغه اختیار نه دی حاصل د خیبر پښتونخوا او پنجاب گورنران چې کوم دي نو هغه به الیکشن کمیشن ته دغه تاریخ ورکوي او د دغه تاریخ وروسته بیا الیکشن کمیشن چې کوم دی نو هغې باقاعده دغه تاریخ چې کوم دی نو هغه اعلان کوي او په دغه دواړو صوبو کې به دغه انتخابات کیږي پروګرام کې موږ سره نور خبرونه هم شامل دي اهم ایشوز نور هم شامل دي وړه غونډې دمه کوو واپس راځو موږ سره اوسئ د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو اسلامیه کالج کې تېره ورځ یو افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې وه د یو څوکیدار د لاسه چې کوم دی یو د انګلیش ډپارټمنټ یو استاد هغه وجلی شوی او د هغې نه پس چې کوم سی سی ټي وي فوټیجز دي هغه هم مخې ته راغلي دي دغه ملزم ملوث چې کوم څوکیدار دی نو هغه په تیښته کې کامیاب شوی دی او بیا چې کوم دغه اسلامیه کالج استادان دي طالب علمان دي هغې طالب علمانو احتجاج هم کړی دی او استادان هم وایي چې دغه په کوم ملزم دی نو هغه په فوري توګه گرفتار کړی شي هم په دې اړه به نور نظر اخلو موږ سره فیصل شهزاد صاحب موجود دي اسسټنټ پروفیسر دي په شریعه ان لا ډپارټمنټ کې او دغه شانتي د ټیچنګ سټاف اسوسییشن چې کوم ایگزیکټیو ممبر دي فیصل شهزاد صاحب پروګرام کې تاسو هرکلی وایم ډېره مننه ارشاد صاحب ډېره مننه سر که لږه ته دا ووایي چې کوم دغه تېر ورځ دغه کومه پیښه مخې ته راغلې وه په دې اړه د ټیچنګ سټاف اسوسییشن د استادانو چې کوم د اسلامیه کالج دي د هغې یو اهم اجلاس هم شوی دی کمې کمې فیصلې په دغه اجلاس کې شوي دي او راروان عمل به ستاسو څه وي ارشاد صاحب ستاسو ډېره مننه د مشرق ټي وي ډېره مننه مونږ نن یو هنګامي اجلاس په 20/2/2023 کې
منعقد کړو په اسلامي کالج کې د ټیچینګ سټاف اسوسییشن جی لومبه کومګر دې وقوي په شدید ترين الفاظ کې مذمت وکړو جی یو ډیره یرا او د خپقان یو فزاده په اسلامي کالج کې د 2 ورځې راسي جی اجلاس کې سم مطالبه کې خو دې شوې یونیورسيټي اډمنسټریشن ته او صوبایي حکومت ته نو که تاسو وایئ نو تاسو به زه یو جی وایي جی اول خو ارشاد صاحب مونږه دا محسوس کړه چې اف آی آر کې صرف دفعه 302 شامل کړی شوی دا یو عام قتل نو دا یو ډېر دردناک طریقې سره یو د دهشتګردۍ یو اکټ او موږ دا ګڼو چې دهشتګردۍ د فات شامل شي په دې اف آی آر کې او سیکشن 311 تعزیرات پاکستان کې شامل شي ځکه چې په کوم طریقې سره دا مرګ شوی دی نو دا یو عام مرګ نو بلکې دا ټول وجود یې خراب کړی دی او ډېر زیات میوټیلیټ کړی دی جی ٹھیک دی جی زمونږ وزیر اعلی صاحب نه د آی جی پی صاحب نه سی سی پی او صاحب نه دا مطالبه ده چې تر اوسه پورې دا قاتل چې دی نو د لانی سلی شوی نه دی د گرفتار شوی نه دی په 3 ورځو کې د نن د گرفتار کړی شي او په دې گرفتار نه کړی شو نو موږ استادانو سره د هړتال نه علاوه بل سلار به پاتې نشي صحیح دی مونږه دا هم وګڼل چې د سکیورټي ګارد تبلا کمپلینټس ورته یونیورسيټي ته کمپلینټس په ریکارډ باندې موږ د خلاف انکوایري شروع وي او مونږه دا مطالبه ده چې د خلاف اوسه پورې اکشن ولونه د سپیشو څوک ذمہوار دی هغه ذمہوار دی فکس کړی شي او کسر سزا ورکړي شي کني دا واقعیا به اوس نه کېده کله د خلاف څه کاروایی شوی و جی مونږ دا مطالبه کوو چې دا کوم واقعیا چې دا یو میجر سکیورټي لیپس دی یو غټ سکیورټي بریچ شوی دی نو چې سوره لکه قتل وشو او د قتل نه پس هغه قاتل چې و هغه په اردو کې وی دندناتا هوا د یونیورسيټي په لاس پینځلسو ګیټونو باندې تیر شو او بهر وو سره د کیمرو سره د پولیس والو د ټولو په موجودګۍ کې نو چې کم خلک په دې لاپرواهي کې نیګلیجنس کې انوالو دي نو هغه خلک ته معطل کړي شي او د غینې تفتیش وکړي شي تفتیش کې شامل کړي شي مونږ دام غواړو چې دا دوره غټ قتل چې د کړه دې نن سره به خامخا د چانه ته سملګرتیا وي د چا به سره سلاوي څوک په هم خیال وي څوک په سہولتکار وي چې څوک دی غلي تفتیش کې شامل کړي شي او بل خبردار چې زموږ په اسلامي کالج لکه دا فوجي د سټوډنټانو زیره مونږ سره د 10 درونه زیات الکان یونیکې سبق کوي په کیمپس باندې دا واقعیا په کالجیټ سکول کې شوی دا کم لګي چې ماشومان سبق کوي 2 د اتوار ورځ او د ما د وینا مقصد دا چې زموږ سکیورټي ګارډز چې سوره هم دي د ټولو نفسیاتي معاینه پکار دا قتل غوړي چې د کریمینل ریکارډ شته او کنيشتا دی پس نفسیاتي مسله کې خونې دي گرفتار نن سوا یو ګران وخت کې موږ وخت تیرو نو موږ دا غنو چې کدا چې مسلو کې خلک ښکار وین د غوډي علاج وکړي شي بجای د دې چې غیله لاس کې موږ کلاشن کوپ ورکو او موږ نور ماشومان چې کم نه خطر کې واچو د غوډي ژوندۍ صحیح دی جی گورنر صاحب نه دي زموږ جی سر جی یو گورنر صاحب نو تاسو مطالبه کوي چې په دا حواله سره غي هم اکشن والی خو کله او بری سی سی ټي وي فوټیج کې موږ وګورو نو دغه یو خو د اتوار ورځ دا ظاهري خبره دا هم سوال پیدا کیږي چې د اتوار ورځ باندې استاد بیا په اسلامي کالجیټ کې څه کولې خدا او بل دا چې په سی سی ټي وي فوټیج کې دا هم کاری چې دغه لیکچرر صاحب لخوا هم په دغه څوکیدار باندې ډز شوی نو آیا د مخکې نه دغه شانتي کلیشز بالکل داسې چل شو چې نن 15 شل مخ کې د دې څوکیدار او د دې پروفیسور صاحب منځ کې زبانی تلخ کلامي شوی و په منځ کې بکې بیا روغ هم شوی و او په دې شرط چې یو بل مخې له بنزو جی دا پروفیسور صاحب چې وونو دیوا په واک باندې وته سهار مال په دغه رس باندې دی په واک ته کالجیټ سکول ته تلو او ماشومان وسره وو جی سوکو جی او ایرګان سره وو چې کوم باندې د چنچړو منچړو ښکار کیږي په ونو کې جی جی هغه سره وو او تماچا به د ګرځول دغه علاقې نه تعلق کو نو خامخا د خپل سکیورټي لپاره په خوانه د سټوډنټ لایف نه سره تماچا وو جی په وجود باندې صحیح په دغه واقعیا کې ښکاری مو خدا ویډیو چې کوم ریلیز شوی دا موږ د موقف دا دی چې دا چارچا ریلیز کړي دا که پولیس ریلیز کړي دا قبل چا
دې معاملې له د سپین ورکولو کوشش کړی دی. دا یو سلیکټډ پورشن دی، دا مکمل ویډیو نه ده. فیصل شهزاد صاحب دا غي یو خو دغه چې کوم لومبۍ ویډیو هغه مخې ته راغله ظاهري خبره ده، بیا ستاسو به دغه مطالبه هم چې نور چې کوم ټول پوره ویډیوز دي نو هغه هم د ریلیز کړي شي، خو بیا دغه ویډیوز چې کوم دي نو هغه ټول مخې ته راغلي دي. په هغه کې چې کله بشیر صاحب کله یونیورسيټي ته انټر کېږي دغه ماشومانو سره بایک ورسره دي، کله د هغې هاتپایي کېږي، دغه ټول ویډیوز چې کوم دي نو هغه هم مخې ته راغلي دي. جی موږ خو نن دا د ویډیو لپاره افیشلی یو درخواست هم یونیورسيټي ته ورکړی دی چې داسې ویډیوز په کار ده چې په موږ په ریکارډ باندې راولو، پولیس ته هینډ اوور کړو چې عدالت په کار راشي، چې عدالت په یو صحیح نتیجه باندې ورورسي. او په دا موقع باندې چې تاسو د ویډیو ته په غور باندې وګورئ نو دې کې داسې نه لګي چې بشیر صاحب حمله کړې ده، بلکې بشیر صاحب ګڼل چې په هغه باندې حمله کېږي نه، په خپل دفاع کې هغه دیوال شاته پټ شوی دی او بیا په خپل دفاع کې هغه خامخا ډز هم کړی دی. صحیح ده، ټیک ده جی. اوس تاسو را روان لایمل سره ټي اس چې کوم د اسلامي کالج استادان دي مونږه خو چې د گورنر صاحب دا مطالبه کړې ده چې اعلی سطحي جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي چې د واقعي بالکل امپارشل انکوایري وشي. او بل د ټولو نه امپورټنت خبره دا ده چې په ټیچرانو کې او په سټوډنټانو کې چې کوم یاره خورا ده چې کوم دهشت خور دی هغه اوچت کړی شي او یو کانفیډنس بحال شي. ټیک ده جی، ټیک ده جی. ډیره مننه فیصل شهزاد صاحب، تاسو خپل نظر چې کوم دی په هغه دغه ایشو باندې شریک کو. دوی یو خو دغه اف آی آر کې چې کوم دوی وایي چې دغه د ترهګرۍ کومه دفعه ده نو هغه پکې هم شامل کړی شي. په 3 ورځو کې دغه چې کوم مبینه قاتل کوم ملزم دی نو هغه دی گرفتار کړی شي. پروګرام کې موږ سره د لنډي کوتل په حواله سره هم یو ایشو چې کوم دی نو هغه شامل ده. هلته هم سهار چې کوم مفتي د بارډر هغه سایډ نه ډزې شوې، د هغې نه پس بیا عامو خلکو د امن په حوالې سره یو ریلي هم ویستلې وه، په هغې به خبرې اترې کوو. پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو. د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. خبره اترې به کوو د لنډي کوتل په حوالې سره چې کوم د تورخم سرحد دی د هغې سره نږدې د افغان سایډ نه ډزې شوي دي او دغه ډزو کې څه قسمه ځاني نقصان نه دی شوی. تازه صورتحال به معلومو چې اوس دغه ډزې روانې دي نه دي روانې، خلک څه وایي. زموږ همکار ولی خان شینواري صاحب موږ سره د لنډي کوتل نه د ټلیفون لارې موجود دی. ولی خان صاحب ډېره مننه. لږ راته دا ووایئ چې دغه کوم سهار وختي دغه افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې وه د فایرنګ، په دا کې څه نقصان خو شوی نه دی او بیا اوس تازه صورتحال دی؟ بالکل ارشاد صاحب سهار وختي د بارډر چارواکو د دې خبرې تصدیق کړی چې کوم د تورخم پولیس سره نږدې د پاکستانی سکیورټي چیک پوسټ ته په هغې باندې افغان فورسز لخوا ډزې وشوې چې هغې نه بعد پاکستانی فورسز هم جوابي کاروایي وکړه او تقریبا 6 غنټو پورې دغه د پاکستان او د افغان فورسز ترمنځ دغه د فایرنګ سلسله روانه وه، خو په دې کې هیڅ قسم څه جاني نقصان مخې ته نه راغلی او د پاک افغان تورخم پوله احتجاجاً د افغان حکومت لخوا د هر قسم امدرفت لپاره بنده ساتل شوې ده. دغه تورخم پوله ارشاد خان په بیګا شپې 9 بجې د یو مریض په سلسله کې دغه افغان حکومت بنده کړه چېرته چې هغه سره یو تیماردارو چې هغه سره ټریول ډاکومنټس نو د پاکستانی سکیورټي چارواکو هغه مریض سره هغه تیماردار نه را پرېښوده نو چې په هغې باندې د افغان حکومت احتجاج وکړه او په پاک افغان تورخم پوله یې د هر قسم امدرفت لپاره بنده کړه. هغوی دغه موقف و چې په کار ده چې انساني همدردۍ په توګه باندې دغه کسو سره پرېښودلی شي، خو بل طرف ته پاکستانی سکیورټي فورسز دا موقف و چونکې د بارډر منیجمنټ پالیسۍ لاندې هېچ چاته هم د ټریول ډاکومنټس نه علاوه اجازت نشي ورکولی. نو هغه تورخم پوله بیګا شپې 9 بجو راهیسې تر دې دمه د هر قسم تګ راتګ لپاره بنده ده. اوس د ترین صورتحال دا وي چې د فایرنګ سلسله بنده شوې ده، خو تورخم پوله باندې دواړو اړخونو ته سکیورټي های الرټ ته هر قسم امدرفت لپاره بنده چې کوم افغان ټرانزیټ ټریډ ته سپلای کیږي هغه هم بنده ده او پیدل امدرفت لپاره هم دغه تورخم پوله بنده ساتل شوې ده. صحیح ده. ولی خان صاحب دغلته خلکو امن حوالې سره سم مارچ هم کړی دی، څه غوښتنې کوي دا خلک؟
بالکل ارشاد صاحب چې دغه تورخم پوله چونکې دا د ملک ټول نه مصروف ترین بارډر ګڼل شي نو دغه د ډزو نه بعد په ځای خلکو کې ډیره زیاته یره خوره شو چې کوم تورخم پولې سره نږدې د باچا مینې اوسیدونکي دي هغه هم سلګونو په تعداد کې دغه تورخم پولې پرېښوده او چې کوم لنډۍ کوتل کې نږدې خپلوان دي هغه طرف ته راغله نو په دغه دوران کې چې کوم ځای خلک دي ځوانان دي مزدوران دي هغوی په لاسونو کې سپینې جنډې راوخیستې او د تورخم پولې سره نږدې امن واک وکړو او هغوی دغه غوښتنه وکړه د پاکستان او د افغانستان دواړو هیوادونو نه چې چونکې دغه د تورخم پوله د دواړو اړخونو ته پښتانه آباد دي او تجارت ته ډېر لوی په کچ باندې زیان رسوي نو هغوی دا غوښتنه وکړه چې پکار ده چې دغه تاوتریخوالی د مذاکرات د لارو هوار کړي او دوی امن غواړي په خپله خاوره باندې او هغوی دا وایي چې پوری توګه باندې دغه بارډر د کولاو کړی شي او دغه فایرینګ ته تللی بند کړی شي. صحیح دی ډیره مننه ولی خان شینواری صاحب تاسو تفصیل نه خبر کړو چې سهار نه دا کم د فایرینګ سلسله وه نو هغه تقریبا 6 غنټو پورې هغه جاري وه خو څه قسمه ځاني نقصان پای کې نه دی شوی او د هغې نه پس بیا چې کوم خلک وو نو هغې یو امن حوالې سره مارچ هم کړی دی او هغې دا وایي چې کوم جنګ دی او دغه ډزې دي هغه د مسلې حل نه دی موږ په خپله ځمکه باندې چې کوم دی نو هغه امن غواړو د مذاکراتو په ذریعه دی دغه ټولې مسلې چې کوم دی نو هغه دی حل کړی شي. پروګرام کې وړه شانتې دمه کوو د دمې نه پس چې بیا راشو نو لږ به خبره کوو د پېښور کې چې کوم خلک دي د مهنګایي له وجې نه د دغه حالاتو له وجې نه په احتجاج مجبور شوي دي هغې نور څه مطالبې لري څه وایي هغه ټول به د هغې خبرې تاسو ته اورو خو پروګرام کې وړه شانتې دمه کوو. د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو خبرې اترې به کوو. پېښور کې د مهنګایي خلاف خلک راوتلي دي احتجاجي کیمپ یې لګولی دی او دغه خلک غوښتنه کوي چې کوم دغه زمونږ حکمرانان دي یا چې کوم نور افسران دي هغې ته چې کوم مراعات او کوم پروتوکول میلاویږي دغه پروتوکول او دغه مراعات دي د هغې نه واپس واخیستلی شي ځکه چې نوي نوي ټیکسونه لګي په خلکو باندې او د هغې سره د عام غریب سړی چې کوم دی نو هغه ډېر زیات متاثره شوی دی. زموږ همکار علیا خان د دغه چې کوم احتجاج کوونکي دي احتجاجي کیمپ لګېدلی دی هلته له خلکو سره د ورځې خبرې اترې کړي دي زو اول هغې طرف ته بیا په هغې خبره کوو. جی بالکل دا وخت زه د پېښور سرخار چوک یادګار کې ولاړه یم چېرته چې د امکان تحفظ مومنټ خلک راوتلي دي چې کومه د مهنګایي په اړه احتجاج کړی ده نو موږ به ځو او د خلکو نه به تپوس کوو چې دو د مهنګایي په باره کې څه وایي او حکومت نه څه مطالبات کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. مجیب الرحمان صدر تاجر اتحاد خیبر پختونخوا. تاسو چې ګورئ نن انکو په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ شوی دی هغې نن دلته د مهنګایۍ خلاف احتجاجي کیمپ لګولی دی. ګورئ جي مونږ چونکې تاجران یو مونږ یو ځای کې هر ځای کې زه دا خبره کوم چې مونږ یو ځای کې صارف یو یو ځای کې اخیستونکي یو دکانداران یو نن مې ځای کې مونږ صارف یو. نن په دې ملک کې کومه مهنګایي چې راغلې ده او کم چې څلور ورځې مخکې زمونږ مرکز نه دا اعلان وشو چې دا ملک دیوالیه شوی دی نو حقیقت دا دی چې ملک خو پرېږده د پاکستان بالخصوص د پېښور دکانداران تاجران 80% چې کوم دي دیوالیه دي. دیوالیه ځکه دي چې د کرونا نه والې تر ننه پورې او د 40 سالو والې د افغان واره پورې او د 16 سال نه د آی ډي پیز او د دهشتګردۍ په وجه باندې زمونږ کاروبارونه دا ګوره چوکیاتګر دا حب او د پېښور دلته به صرافه اسوسییشن شاته صرافه دکانداران دي دلته به د کرنسۍ مارکیټو ډېر لوی غوغا به خو نن نشته په دې ملک کې نه ډالر شته نه پاونډ شته او مهنګایي دې ځای ته ده چې تاسو وګورئ چې نن نه 6 ورځې مخکې 5 ورځې مخکې د 200 بیټرۍ قیمت 32,000 نن 42,000 روپۍ د چایو قیمت 1200 روپۍ کیلو نن 1800 روپۍ کیلو. هغه سړی کم چې 900-800 روپۍ ورځ دیاړي کوي هغه سړی کم چې د 100 د 50 روپۍ میاشت نوکر دی هغه سړی چې کم په دې بازارونو کې په ډیلی بیس باندې هغه کاروبار کوي دکاندارانو سره کمیشن کاروبار نه برابر دی نو دا د مونږ وایو چې دا د پاکستان معاشي قتل دی او زه بیسې د تاجر نماینده چې پاکستان کې چند اشرافیات چند خاندانه چې پاکستان جوړ دی تر ننه پورې هغه خلک په دې ملک باندې قابض دي د دې ملک
د اساسو باندې قابض دي. پکار دا ده چې نن د ملک کې د انقلاب ضرورت دی. پکار دا ده چې دا قوم نن د انکو مومنټس نن پکار دا ده چې پښتون دی خو بلوچي دی سندي دی او خو د ملک د پنجاب اوسیدونکي دی. پکار دا ده چې نن موږ په یو پیج باندې شو او په دې ملک کې د چند اشرافیه چې د دې خلاف بھرپور احتجاج وکړو او د دې مرای کې دوی مونږ اونې شو احتساب وکړو. نن دوی وی بلدیاتي مونږ الیکشن کوو. په الیکشن نن زما ملک کې ما ته روټۍ نه ملاویږي. نن زمونږ په ملک کې مونږ ته چې او تاسو وګورئ پیاز قیمت وګورئ د اګو د چرګ قیمت چرګ 495 روپے ورسېدو. شهر ناپرسان دی. نو مونږ دا وایو چې دې وخت کې د مهنګایۍ دپاره پکار دا ده چې مونږ فوري طور باندې دا کم اشرافیه چې دي د دې ملک د خاطره دا کمې خزانې چې لوټ کړي دي دا پخپله ورکي چې نه نو انقلاب اړخته بځي. دا قوم به راپاسي. د بیدارۍ خبره ده ولې چې زمونږ بچي چې کم دي هغوی نهر دي. نن وګوره سټریټ کرایم پرون تاسو کو ته په یونیورسيټي روډ باندې پروفیسر سریعام وشتلی کیږي. دا ولې دا د مهنګایو دغه دی. پکار دا ده چې مهنګایي حکومت د هوش نه کار والی. بڑی مہربانی سب سے پہلے آپ کی. آج ہم یہاں پہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ احتجاج جو سا ہے صرف احتجاج نہیں ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس احتجاج کے ذریعے جو حکام بالا ہیں ان کو تھوڑا سا ہلایا جائے جلایا جائے کہ جی بس آپ نے جو بم ہمارے پر گرائے ہوئے ہیں مہنگائی کے اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں. صرف مہنگائی کے ذریعے ہی آپ نے اس پاکستان کو بچانا ہے. آپ نے IMF کا جو کہنا ہے اس کو ماننا ہے اور اس کا واحد حل صرف اور صرف مہنگائی کر ہے. تو اگر ایسا ہے تو ہمیں بتا دیا جائے. ہم اس مہنگائی کو سر آنکھوں پہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن حکام بالا حکومت موجودہ کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسے اقدام اور بھی کرے جس میں ہماری جو اکانومی ہے جو ہمارا یہ ایک معاشی بحران چل رہا ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی اور پلان اگر ہے تو عوام کے سامنے رکھ دیا جائے کہ عوام کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے. اس کے بیچ میں جو ہمارا معاشی بحران ہے اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں آج تک کوئی دوسرا پلان ہمیں نظر نہیں آیا سوائے مہنگائی کے ٹیکسز کے. تو میری گزارش ہوگی کہ اس کے بیچ میں ہمیں اگر آپ تسلی دینا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ جی نہیں اس کے بیچ میں ہمارے پاس اور بھی پروگرام ہیں کہ ہم IMF کے علاوہ کچھ ایسے اقدام اٹھا سکیں. دیکھیں جی پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہیں. اب اس 22 کروڑ عوام میں پچھلے 2-3 ماہ میں گوشوارے جمع ہوئے تمام ٹیکسز کے. کیوں نہ ہم ان جو ہماری تاجر برادری ہے بہت بڑے انڈسٹریسٹ ہیں یہاں پہ بہت بڑے امپورٹرز ہیں پاکستان میں اندر تو کیا ہم لوگ ان سے کچھ مدد نہیں لے سکتے اور ان کی مدد سے ان کو کچھ ہم ریلیف دے دیں. تو ملک کا میرے خیال میں کوئی ہماری جان حاضر ہے مال حاضر ہے اس ملک کی خاطر جو ہماری بڑوں کی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے اس کو ایسے رائیگاں ہونے ہم نہیں دیں گے. ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں ابھی بھی. اور جو ہماری یہاں پہ اشرفیہ ہے جو ہمارے یہاں پہ جج صاحبان ہیں بیوروکریٹ ہیں افواج ہے ان کے جو اخراجات ہیں ہم نہیں کہتے کہ جی آپ ان کو ختم کر دیں. کم از کم وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت کو ادا کر دیں. ان اخراجات میں خود کمی لیں اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا. تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بولنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میاں محمد عقیل ہے اور میں سینئر وائس پریزیڈنٹ انقوام تحریک موومنٹ سے میرا تعلق ہے. جی دیکھیے ہم نے آج کیمپ لگایا یہ مہنگائی کے خلاف لگایا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے کہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے. ہمیں اس کی بیس ڈھونڈنی پڑے گی اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی کیوں ہے مہنگائی کس نے کی ہے. دیکھیے مہنگائی یہ حکومت سے نہیں کی اس میں پہلی حکومتیں گزری ہیں اسی کے جیسے دیکھیں ڈانس حکومت جو گزری ہے نام نہیں لیتا اس سے کہ غیر سیاسی تحریک ہماری چل رہی ہے. یہ جو پچھلی حکومت نے جو کام کر کے گئی ہے جو معاہدے کیے ہیں لوگوں سے مختلف ایگریمنٹس کیے ہیں اس کی جو بنیاد رکھے گئے ہیں وہ بنیاد کچھ ختم کرنا چاہیے. حکومت چاہیے کہ جن لوگوں نے مہنگائی کا بیس رکھی تھی ان کو پکڑے کہ عوام کے اوپر کیوں عذاب ڈال کے گئے ہیں. میرا یہ حکومت سے ہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی کم کرے لیکن مہنگائی کم کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی پکڑے جنہوں نے مہنگائی کی بنیاد رکھی ہے. میں حکومت سے کرتا ہوں کہ مہنگائی ختم کریں عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں لیکن ان لوگوں کو بھی پکڑیں جو پہلے حکومت گزری ہے ان کو بھی پکڑے جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کیے ہیں IMF کے ساتھ اور پھر ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. میں شادیال ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں.
महंगाई का ये हाल है कि मेरे ख्याल में कि जितने बाज़ार हैं, जितने भी दुकानें हैं, वो वैसे ही बैठे हुए हैं, किराए जेब से दे रहे हैं और दुकानें छोड़ने पे मजबूर हैं। मेन मसला ये है कि IMF का जो ये कर्जा लेते हैं, आया वो हम पे खर्च होता है? नहीं, ये इनकी आयाशियों पे खर्च होता है। हमारे पेशावर में क्या काम हुए? वही सड़कें हैं, वही हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। पेशावर का तो बुरा हाल है। IMF आखिर इनको पैसे देता है तो ये क्यों इनको मजबूर करता है कि ये सब कुछ जितना भी है 170 अरब जितने भी हैं ये गरीब पे डालो? आया इनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो सकती? सारी उम्र ये हमें यही पाकिस्तान बनने के बाद आज तक मैं तो बड़ी उससे कहूँगा मेरा दिल बर्दाश्त हो कि काश पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश में फंसे होया तो कम अज़ कम वहाँ पर तो रोज़गार है, वहाँ की मईशत मुस्तकीम है। हम तो तबाह हो गए हैं। हमारे बच्चे, मेरा बेटे ने अभी BSc की हुई है, मगर आप यकीन करें कि PN की नौकरी नहीं है और इनके बच्चे अरबों खरबों में डेरे। आखिर मुल्क का बनेगा क्या? मैं तो बड़ा दिल बर्दाश्त हो के ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला सवाब करे, कहीं यहाँ से हिजरत करके कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ सुकून तो हो ना। मुझे सुकून भी नहीं है। यकीन करें मैं टेंशन की गोलियाँ लेने गया हूँ तो मेडिसन वाला कहता है कि इतने लोगों ने टेंशन की गोलियाँ खानी शुरू कर दी हैं कि अभी तो टेंशन की गोली भी नहीं है हमारे पास। ये हालात हमारे मुल्क के। अगर यही रहा ना तो मैं कहता हूँ कि वो आज की बात मैं करूँ 5 जगह दुकानें की लूट मार हुई हैं, उनकी चोरियाँ हुई हैं। मोटरसाइकिल चोर इतने हो गए हैं कि हर शादी से मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे हैं, राह जाते से मोबाइल चोरी कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी? मेन वजह ये है कि महंगाई ज़्यादा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है और ना कारोबार है। तो वो ये नहीं होगा तो बंदा मुझे कहते हैं 10 बजे आप हाल बंद करें। मैं 10 बजे बंद करता हूँ। 10 के बाद आपको पता है पेशावर के शादी हाल लोग 10 बजे तो घर से निकलना शुरू हो जाते हैं। मैं जनरेटर पर चलाता हूँ या मेरे पास सोलर सिस्टम है, मगर ये मानते ही नहीं है। इनके पास कोई अपना एक एजेंडा या वो नहीं है कि किस पे अमल दरामद के पता नहीं किसी गैर मुल्क एजेंडे पे काम करता है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर हर एक आदमी का यही ख्वाहिश है कि मैं इंग्लैंड चला जाऊँ तो फिर उनको निकाला क्यों है सन 47 के? उनको क्यों निकाला? वो रहते बस ठीक है, मुल्क तरक्की कर रहा था, कोई ऐसी बात तो नहीं है। मुसलमान हैं, हर जगह उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, जहाँ भी पढ़े। मगर मैं कहता हूँ कि खुदारा इस कौम पे रहम करें बस, और सकत नहीं है। ये ना हो कि कोई और तरफ ये लोग निकल जाए। मैं यही कहता हूँ अल्लाह के लिए होश के नाखन ले हुकूमत, आगे इससे और बुरा हो रहा है। आज का हमारा जो ये हमने एहतजाजी कैंप लगाया है, ये इस वक्त जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है ये उसके ख़िलाफ़ हमने अपना ये कैंप आज का लगाया है। और इसमें हमारे साथ पेशावर की जितनी भी तंजीमें हैं, ताजर तंजीमें और उनके लीडरान हैं, उन सब ने हमारे साथ शिरकत की है। इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की चल रही है कि इंतहाई महंगाई है, गरीब के बस से बाहर हो चुका है चीज़ों को ख़रीदना, यहाँ तक कि आटा और रोटी ख़रीदना भी गरीब के बस से बाहर हो चुका है। तो हम ये कहते हैं, ये मुतालबा है हमारा कि आया कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? गरीब आवाम के ऊपर बोझ कब तक ये डालते रहेंगे? ये अपने अखराजात को कम क्यों नहीं करते? आप देखें जब एक मिनिस्टर बन जाता है तो उसको 2-2, 4-4 कनाल का बंगला दिया जाता है, उसको सरकारी गाड़ी, प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। हमेशा आवाम के ऊपर बोझ डालते हैं। ये उस वक्त तक हमारा कैंप इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा जब तक कि हमारे मुतालबात को नहीं मानेंगे और अपने ये प्रोटोकॉल सिस्टम और अपनी अयाशियाँ और अपनी शाही अखराजात जब तक ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त हम अपना ये कैंप जारी रखेंगे। और हम उस किसी को भी हम वोट नहीं देंगे जब तक कि वो ये अहद ना कर ले कि हमने सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करना और सरकारी बंगले और गाड़ियाँ हमने इस्तेमाल नहीं करनी। हमने उन लोगों को वोट देना है, वरना इसके अलावा हमने किसी को भी वोट इस बार नहीं देना। और हम मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए ये अपने अखराजात को कम करें, गरीब आवाम पे मज़ीद बोझ मत डालें। दा से चल दे जी आवाम ढेर ज़्यादा परेशान दे दा चे कम हालात रवान दी गना 71 के मुंग ना बांग्लादेश जुदा शवे हो उन्हन आगे लगिया दे चे सुपरसोनिक तरफ तरवान दी और दा जमुंगा सा हल दे जिदा जमुंगा अशराफी और जमुंगा ब्यूरोक्रेसी चे दे दा मुंग पर कम लाइन बांधे रवान हो दा कम हाल दे चे दी ओढ़ दा पारा खल को लेन लगावले दे पेट्रोल दा पारा खल को लेन लगावले दे अखपल बुनियादी बेसिक नेसेसिटीज़ दा पारा चे खलक लाइन बला गई अखपल बुनियादी ज़रूरियात चाहे तो बना मिलावी नो दा किससे कीगी आखिर बता जमुंगा मुल्क कम तरफ तरवान दे और भला खबर ढेर अजीबा गुंदे खबर दा चे जमुंगा दे मल्क के यो चपड़ासी दा पारा मिनिमम क्वालिफिकेशन
کوالیفیکیشن چې کوم دی هغه ګریجویشن دی خو یو سیاستدان دپاره یو اسمبلی ممبر دپاره هیڅ کوالیفیکیشن نشته نو زمونږ خو ټولو نه مخکې غټ احتجاج دا دی چې دیو دپاره یو داسې کوالیفیکیشن یو داسې دیو دپاره ایکسپیرینس پکار دی چې انپړ کس خو بالکل د اسمبلی ته را نشي چې کله پورې پړه لیکه خلک به نه راځي دا پروګرام او دا سیزونه ډوټي کیږي نه پړه لیکه خلک به راځي کوالیفاید خلک به راځي ایجوکیټډ خلک به راځي نو دا سیزونه به ټیک کیږي نو دا احتجاج دې دپاره دی چې دا مهنګایي ډېره زیاته شوې ده او زموږ حکمران طبقه چې کوم ده د هغوی دې دپاره هېڅ کار نه کوي هماغه IMF دی هماغه قرضې دي هماغه سیزونه دي هغه قرضې به والي بیا به خپل پروټوکول د خپل ګاړو او خپل مراعاتو باندې به خرج کړي او دا سیزونه به ختم شي غریب عوام چې دی مخکې هم تباه او اوس هم تباه دی نو دا احتجاج به زموږ هغه وخت پورې جاري چې کله وخت پورې چې دا غریب دپاره به څه دې څه کار ونه کړي څنګه تاسو ته پته ده دلته کې د هند کو تحفظ موومنټ دا زموږ مشران زموږ وروڼه چې دا د ښار اصل باسیان دي د پېښور موږ دې سره ولاړ یو دلته کې دا نشته دا پښتون دی دا پنجابی دی دا ښاری دی موږ په دې پېښور کې روزګار کوو زه د GT روډ اشنغرۍ تاجرانو صدر یم شاید بلال چمکندي زما نامه ده د دې په اړه موږ راغیو د مهنګۍ خلاف چې دوی کله مواز کوي انشاءالله موږ ورته شانه بشانه ولاړ یو دلته کې تاسو ته پته ده نن سبا روزګار نشته مهنګۍ ډېره زیاته ده او داسې د بدنامۍ صورتحال دی چې تاجر څه کوي چې عام خلک هم ډېر زیات پریشانه دي نن زموږ چې دا کومه غونډه ده دا د مهنګۍ خلاف ده انشاءالله دې نه بعد هم تاسو ګورئ پېښور کې بعد مونږ تاجر تنظیم چې دی ټول پېښور کې څومره تاجران دي مونږ ډېر زر د مهنګۍ خلاف یو کال کوو انشاءالله چې دا اول موږ ډېر لرې پورې شي زما نوم رضوان الله صراف دی او زه وایس چیرمین یم انکوان تحفظ موومنټ نن زموږ د کیمپ مقصد دا و چې نن سبا چې کوم ملک کې دومره مهنګایي ده ګراني ده هر سړی چې کم دی اور فیملی سپیشلی چې کم میډیاکر دی ډېر زیات تکلیف کې دي روزانه چې کوم سهار پاسو وینو اور دا نوې نه نوې بجټ او نوې نه نوې ټیکسونه لاسه خلک ډېر زیات پریشان دي اوس مونږ خبر شوي وو چې جی سهار 294 روپۍ سمري تلې ده چې پیټرول به 294 روپیز به کوئ نو تاسو لږ سوچ وکړئ چې دا 294 روپیز چې شي نو دا نور مهنګۍ به څومره سیوا کېږي حالات ورځ پر ورځ ختمیږي لګیا دي یو سروے شوی دی بل ورځ نو هغې کې دی وینا شوی دی چې 2000 ارب روپۍ چې کم دی سبسډي یا مارات ملاویږي مختلف محکمو ته اگر 2000 ارب روپۍ تاسو ملټیپلای به کوي هغې کې ډالرس کې نو تقریبا 2 ارب ډالر سالانه جوړیږي نو دا سیز چې کم دی د اشرفیه چې دی ملک باندې چې مسلط شوی ده د خپل عیاشیانې چې کم کی نو انشاءاللہ امید دی چې پاکستانی چې کم لاندې خلق دی د په خوشحالي انشاءاللہ تعالی دیکھیں بات ایسی ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا مطلب وہ طبقہ جو مسلسل پچھلے پاکستان بننے سے بعد سے آج تک وہ پسا چلا آ رہا ہے اور اس کا احساس کسی بھی حکومت نے نہیں کیا اس حصے میں جو ہے نا بیوروکریٹس بھی شامل ہیں سیاستدان بھی شامل ہیں حکومتیں بھی شامل ہیں اور مذہبی اور سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں اسی لیے ہم نے یہ تحریک جو شروع کی تو اس کے ساتھ ہم نے لکھا کہ یہ غیر سیاسی مومنٹ ہے مطلب اس میں کسی سیاسی جماعت کے لوگ آ تو سکتے ہیں لیکن وہ اپنے سیاسی مقاصد کو لے کے نہیں آئیں گے ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہند کو پشاور کے جو رہنے والے لوگ ہیں جن کا نہ کسی جابز میں حصہ تھا نہ کسی نوکریوں میں حصہ تھا نہ کسی پروفیشن میں حصہ تھا نہ ان کو تعلیم میں باہر سے لوگ آئے ہم نے ان کو سب کو ویلکم کہا ہے چاہے وہ کسی زبان بولنے والے تھے کسی نسل سے رنگ نسل سے تھے سب کو ہم نے ویلکم کہا لیکن ہم جو ہے وہ بدتدریج جو ہے وہ پستے چلے گئے تو اس تحریک کا آغاز ہم نے کیا تو ہمیں پہلا یہ موقع الحمدللہ ملا کہ ہم نے کہا چلیں یہ مہنگائی کا جو ایشو ہے ہم اس کو کوریج کریں اور اس میں تمام تنظیموں کو انوائٹ کیا تو آج ہمارا یہ پہلا ہے انشاءاللہ اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے تو یہ ہمارا مقصد تھا کہ مہنگائی بدامنی دہشت گردی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پشاور ہی جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتا ہے یعنی اور ملک کا کوئی دوسرا حصہ گاہے بگاہے ہوتا ہے لیکن پشاور اور مدارس اور مساجد اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آج بھی دیکھیں جو لاسٹ ابھی بلاسٹ ہوا EPS والا ہوا پولیس پہ ہوا مختلف اداروں پہ ہوا تو پشاور ٹارگٹ ہے تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ چیزیں یہاں سے ختم ہونی چاہیے مهنګۍ خو چې د حد ته رسېدلې ده چې د خلکو قوت خرید ختم شوی دی د بجلی بل چې داخل کی د ګیس نشي داخلولی چې د ګیس داخل کی کور ته اوړه نشي راوړی چې اوړه راوړي چینی نشي راوړی چې چینی راوړي سبزي نشي راوړی د ماشومان د سکول فیسونه څوک نشي داخلولی بالکل غریب ختم شو
میډل کلاس مکمل ختم شولو او اوس چې کوم د IMF د ډیل شو اګریمنټ شو هو شربه داسې مهنګۍ را روانه ده چې بالکل حالات به دې ته راورسي چې د شپې خو د موبایل غلا کېږي دکانونو باندې خلک راځي په زور پیسې علي شو کې ډاکې شته دی یو ځای کې سړی محفوظ نه دی. ډېره مهرباني د مشرق ټي وي چې دلته راغلي یې دغه ټایم کې د خلکو مسایل دومره زیات دي چې چا سره د مهنګایي احتجاج له راتلو بالم ټایم نشته. خلکو سره دومره بېحسي جوړه ده چې خلکو د لاس ته موبایل نه تختی اوس روټۍ تختی لګیا دی. حالات دومره خراب دي. زما د چې کوم 83 رکني کابینه ناست ده په اسلام آباد کې شهباز شریف صاحب ته خواست چې مهرباني وکړه دا چې کم ته بچت او دا اقتدار توالد غواړي نو مهرباني وکړه دا 83 کسان چې دا منشتران دلته موږ ته کېنولي د دې TAD او د پېټرول خرچه چې ده که دا دې کم کو نو ملک باندې به ترحم وکړي. ته خو راغلی وې د دپاره چې ته به غریب عوام دپاره خپلې کپړې خرڅې تا خو د غریب عوام نه کپړې وایستې تا خو داسې تبعي وکړه چې پاکستان د غرب پر کو بل طرف ته زمونږ جیل برو تحریک والا مشر چې دی هغه جیب ډک کو اوس جیل برو تحریک کوي او جیل برو تحریک هم هغه شی دپاره کوي چې د پاکستان د غریب عوام د مهنګایي د خلاف روزه که ته نه ته خپل د اقتدار دپاره روزې نو چې کله پورې دا سیاسي چې کم نام نهاد لیډران پاکستان کې شته پاکستان کې مهنګایي کنټرول کېدو بله لاره شته نه ولې چې IMF کله پورې د پاکستان باندې مسلط دی او کله پورې د پاکستان تسلسل او د پاکستان د کامیابی فیصلې IMF کوي نو پاکستان کې به غریب سړي دپاره به هېڅ سکون کله به هم نه راځي. که دې فیصلو دپاره انقلاب ضرورت دی او انقلاب هم داسې انقلاب چې ما تاسو کې داسې یو سړی مخکې لاړ شي او د عوام د قسمت فیصلې وکړي. ګورې جی دلته کوم چې د سیاسي عدم استحکام دی هغې د وجې دلته ټول مهنګایي ده دا د عوام قصور نه ده دا د دې خلکو قصور نه ده دا قصور کم چې د سیاستدانانو ده چې هلته خپلو کې جنګیږي لګیا دي عمران مریم اورنګزیب سره جنګیږي هغه کم چې دي دا ټول جنګیږي لګیا دي هغې د وجې دلته دا مهنګاوي وشوه. نو موږ دا غواړو چې دا سیاستدانان په یو ټیبل باندې کینی د پاکستان دپاره د عوامو دپاره خبرې وکړي چې دې ته دا کم چې د ارزاني میلاو شي پټرول کم شي نور ادویات چیزونه کم شي. دیکھیں جی یہ کسی ایک زبان کا ایشو نہیں ہے اس میں ہر زبان ہر عام آدمی اس میں شامل ہے. ہر اس عام آدمی نے ان سیاستدانوں کو ووٹ دیا ہوا ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عام آدمی پہ تو ٹیکس لگ چکا ہے لیکن جو اسمبلیوں میں جا کے ان عام آدمی سے ووٹ لے کے بیٹھے ہیں انہوں نے ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا. ان سے درخواست ہے کہ عام آدمی کے لیے جو 700 روپے روز دیہڑی لینے والا ہے اس پہ تو بے تحاشا ہر قسم کا ٹیکس لگ چکا ہے لیکن نہ لگا تو 4000 پاکستان کی خاص لوگوں پہ نہ لگا. اگر آپ گنتی کے 4000 لوگوں پہ ٹھیک طریقے سے ان سے ٹیکس لے لیں تو شاید یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سے حل ہو جائے گا لیکن وہ 4000 لوگوں کا نام لینا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ بہت مشکل ہے. وہ خود سمجھتے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ اس پاکستان کو رکھنا ہے اس پاکستان کو قائم رکھنا ہے تو اپنے اخراجات اپنی عیاشیاں کم کریں کہ اس عام عوام کے وہ لیڈر کہلائیں. یہ عام عوام نہیں ہوگی تو وہ لیڈر بھی انشاءاللہ نہیں کہلائیں گے. انکوان تحفظ موومنٹ کی جانب سے میرا تعارف جمال ناصر اور جنرل سیکرٹری کی جو ہے میں یہاں پہ خدمات انجام دے رہا ہوں. دن ہے مہنگائی کا اور جو سٹارٹ لیا ہم نے تو اس کے لیے میں اپنے صدر محترم اپنے چیئرمین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس مہنگائی کے لیے جو آج کا دن مختص کیا ہے اور یہ جو دوسری عوام بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور اس کے لیے یہ کامیابی جو ہے انہی کے سر جاتی ہے. ان کو اس کے لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. دوسری سب سے ضروری چیز جو ہے آج لوگ کہہ رہے تھے کل کی ایک بات کر رہا ہوں کل جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی آواز کون سنے گا تو آج میں ان کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ آج آپ سب کی آواز ہم ہیں. جی بالکل تاسو دا مهنګائی نه پریشان خلکو خبرې واورېدلې چې کوم دا حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دو د لیکي خپل اخراجات کم کړي چې کومه له وجې د غریب عوام ژوند لږ کو اسان سي. جی د خلکو خبرې تاسو واورېدي د روزانه په حساب سره نوي بجټ چې کم دی هغه راځي نوي ټیکسونه چې کم دي نو هغه په خلکو باندې لګي د غریب قوت خرید چې کم دی نو هغه ختم شوی دی خلک ډېر زیات پریشان دي او هم په دغه صورتحال کې ټول د خلک چې کم دي نو غوښتنه کوي چې کم زمونږ افسران دي کم وزرا دي هغه د هغې چې کم مراعات دي او کم پروتوکول دی دغه ختم کړی شي او دغه چې کوم هغې ته دغه مراعات او پروتوکول ملاویږي هغه سبسډي او هغه ریلیف چې کوم دی نو هغه د عوامو ته ورکړی شي ځکه چې د غریب ژوند چې کوم دی نو هغه ورځ تر بله ګرانیږي او
بیا داسې د آی ایم ایف د شرایطو لاندې چې کوم د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه دي داسې هم ویل کېږي چې پاکې به نوره هم اضافه کېږي. یوټیلیټي سټور خبره کوو په یوټیلیټي سټور کې چې کوم د ضرورت څیزونه دي د هغې په قیمتونو کې هم اضافه شوې ده. دغه شانې په مارکیټونو او بازارونو کې چې کوم د ضرورت څیزونه دي د هغې قیمتونه نن یو شانتي وي، هغه سبا چې کوم دی نو هغه قیمتونه بدل وي. دغه شانتې مارکیټ کې که د ژوندي چرګ خبره وکړو د 4,500 روپۍ نه سیوا شوی دی 1 کیلو. دغه چې کوم د غریب د وس نه دغه ټول څیزونه چې کوم دي نو هغه بهر شوي دي او په دې چې کوم دیاړي ده د هغې مزدوري ده. اول خو روزګار شته نه او کوي هم، نو بیا یو طرف ته دغه کرایانې، بل طرف ته دغه چې کوم مهنګایي ده، دغه ټول صورتحال کې عام ولس او غریب ولس چې کوم دی نو هغه ډېر زیات متاثره شوي دي. نو په پېښور کې دغه خلک چې کوم دي نو هغه راغونډ شوي دي د پېښور ښار اوسېدونکي، او هغوی دا وایي چې زموږ څه قسمه سیاسي څه ایجنډا یا څه موټو چې کوم دی نو هغه نشته. موږ غیر سیاسي توګه باندې راوتلي یو او د دغه مهنګایي خلاف چې دغه خلکو ته د ریلیف ورکړی شي. هم په دغه زموږ غوښتنې دي چې دغه مراعات چې کوم حکمرانان دي او دغه افسران دي هغه خپل ختم کړي او په دغه چې کوم سبسډي ده یا غریب عوام چې کوم دی نو هغې ته دغه سبسډي ورکړی شي او د هغې دغه مشکلات چې کوم دی نو هغه دې اسان کړی شي. همدې سره د پروګرام مقصر ته رسي اجازت غواړو. الله پامان.